أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة البقرة آيات کریمہ 183 184 ربط د دې آیات ته مخکې سره امام قرطبي رحم الله ذکر کړل دی هر کله چې مخکې بعضې فرایض د قصاص د وصیت په مکلفینو باندې ذکر شول نو اوس بله فریضه ذکر کوي په تعبیر د کتبه سره دارنګې بحر المحیط کې لیکي چې اول فریضه د قصاص ذکر شوه په هغې کې هلاکت او مرګ د نفسونو دی او ډېر سخت حکم دی بیا وصیت ذکر کړو چې هغه مال رایستل دي او هغه په شان د روح د انسان دی دا هم سخت کار دی نو اوس هم د روژې حکم ذکر کوي چې هغې سره بدن کمزوري کیږي نو دا هم سخت عمل دی تفسیر بحر المحیط دارنګې مخکې په بیر کې 3 ارکان د اسلام ذکر شول چې ایمان منځ او زکاتو نو اوس څلورم رکن د اسلام ذکر کوي چې روژه ده نو فرمایي یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو کتبه فرض شوي دي علیکم په تاسو باندې الصیام روژې نیول دا جمله دلالت کوي په نیولو د روژې باندې چې روژه نیول مقتضا د ایمان ده الصیام صیام په لغت کې بندېدل دی یو څیز نه دي او درېدل دي په یو ځای باندې په شریعت کې بندېدل او منع کېدل د خوراک او څښاک او د جماع نه ده چې جماع نه به منع شي د زنانو خوا ته به نه ځي په دوران د روژه کې او په حالت د روژې کې خوراک او څښاک به نه کوي کما کتب علی الذین څنګه چې مقرر شوي او فرض شوي په هغې کسانو باندې من قبلکم چې مخکې ستاسو نه وو مراد د دې نه ټول امتونه دي د آدم علیه السلام نه تر آخري نبي پورې او پر ټول امتونو باندې روژې فرض وي یعنی هیڅ دین سماوي د عبادت تر روژې نه خالي نه و هر یو دین او هر یو شریعت کې روژه وه لکه چې حدیث د بخاري کې راغلي بنو اسلام علی خمسین یعنی هر زمانه کې د هر نبی دین او دین اسلام او بنیاد دا 15 سيزونه یعنی دا 15 پکې فرض چې یو تنه روزي د رمضان دي بعض مفسرین ویلي چې مراد د من قبلکم نه يهوديان او نصارا دي لعلکم نفاد تتقون چې ځان بچ کړئ د ګنا نه پدې کې د روزي فلسفه او حکمت هي دا حصول د پرهیزګارۍ د فائدې د روزي نیول دي امام زجاج وی چې مراد د تقوا نه د ګناہوں نه ځان بچ کول دي او خپل نفس بچ کول دي فروجي سره چې ګناه پیدا نشي ځکه شهوتونه پیدا کوي ګناہونه په شهوت سره پیدا کیږي او دې کې شهوت کمزوري شي او حدیث کې راغلي چې الصوم جنہ روزه ډال دی د ګناہوں چې ته روزه ونیسې نو تا باندې ګناه نشي راتلی د دې آیت نه د ملک ته امن د فاره دریم حکم دی چې روزه ونیسئ چې نفس مو قابو شي ایام معدودات بس یو څو ورځې شمیرلې شوي دي
يرجی روجی بسوري الله دای جواب کوي ایام معدودات ټول عمر روجی ندي یو څو ورځې د شمیر دي. په دې آیات کې روجی مدت ذکر کړي. فمن کان منکم فساسوک چی مریضن ناجوړه والا سفرین یا په سفر کې فعدتن نو لازم دی په د باندې شمیرل من ایام اخر د نور ورځنا، یعنی یو سړي روجا خوړل دی ناجوړه دی بیمار دی یا سفر کې دی بس دی په بل میاش کې بیا روجا نیسی اگر چې د رمضان تل دی. او مریض نه مراد هغه مریض دی چې دی اوس خرابېږي مړ کېږي او مرض زیاتېږي، ماهر طبیب او ډاکټر دته وی چې نور روجي منیسا بل میاش کې بونیسی کو خوشوي. دا تفسیر کړل تفسیر نشاپوری. او علا سفرین یا په سفر باندې مراد د سفر نه سفر شرعي دی. افنیز د دریو امامانو امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمه الله نو اته سلويت میلیون شول چې دې اته سلويت میلیونو کې یې نو ته په سفر کې چې دوره فاصله وکي یا په سفر کې راځي. په نيز د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه درې ورځې منزل کول دي او لفظ د اعلی د فاد تسریح د په کول او سفر باندې ځکه چې لفظ د مسافر آچا ته هم ویل شي چې سفر اراده لري او سفر اعلان وی شروع کړي نو دا شخص لره او دا انسان لره رخصت نشته په دې کې اختلاف دی بعضو، لیکن مقصدی خبردار کم سړی چې په سفر باندې یا ناجوړي د روجو خړل بیا بل میاش کې روجه نیسی دا نه چې د اوس په اړ کې روجو خړل دی بیا و چې جمی کې به روجه نیسم نه نه دا پکې نشته. واللذین پای کسان باندې یتیقونه چې طاقت نه لري د روجي دې کې دوه تفسیر دي. اول تفسیر دلته دا دی چې امام بخاری رحم الله دا ابن عمر رضی الله عنهما روایت کړل دی چې د اسلام په ابتدا کې روزه فرض شو لیکن د روزي نیولو طاقت اجازت یعنی چې چا وسونه بروجه نینی سلاو دای دیت او فدیه به ورکولا، لیکن بیا دا حکم منسوخ شو پرستنی آیت سره فمن شهد منکم الشهر فلیصمه سوک چې نږدې شو حاضر شي تاسو نو میاش د رمضان باندې بروجي نیسی. دا امام بخاری رحم الله دا تفسیر کړل چې اسلام په شروع کې دا مسله وا، لیکن دویم قول د ابن عباس رضی الله عنه روایت ده چې دا په اصل کې لا یتویقونه ده، اصل کې عبارت دا سره والذین فای کسان من لا یتویقونه چې طاقت نه لري د روزي، یعنی مراد د دین بوډاګان دي هغه بوډاګان او مریضان چې د روزي طاقت نه لري نو فدیه طعام مسکین دی فدیه ورکی خوراک د مسکین. دا تفسیر کړل تفسیر بحر المحیط، دا رنګ تفسیر احسن الکلام، تفسیر الهام الرحمن، والذین کسان یتیقونه لا یتیقونه چې طاقت نه لري د روزي ټینګولو د نیولو فدیه ورکی طعام مسکین چې خوراک په مسکین دی. وانت سو فمن تطوع خیرا پس آچا چې وکړي نیکی په خوشاله سره په هو خیر له دا د لپاره کامیابی ده د لپاره دا غوړه ده. مراد د دینه فقاول د مجاهد مولا زیادت ته په یو مسکین باندې یعنی دو مسکینان ته د فدیه ورکړي. وانت سومو خیر لکم او روجی نیول تاسو د لپاره غوړه دي کو تاسو روجونی صحیح. امام رازی رحم الله ویل دي چې دا خطاب عام نه ټول مسلمانانو ته روزه ترغیب د پاره ان کنتم تعلمون کچری تاسو پویږئ د دې جزای فټه ده فصوم خیر له روزه نیول غوردی دا چا پاره چې پویږي
یو ځل بیا یا ایها الذین آمنو اے مومنانو کتب فرض شوي دي علیکم پتاسو باندې الصیام راټینګول او نیول د روزي کما کتب څنګه چې فرض کړی شوي علی الذین فای کسانو باندې من قبلکم جساس نو مخکې تیر شوي دي لعلکم مقصد دا دی چې تاسو تتقون تقوا حاصل کړئ ګناه نه بچ شئ ایام معدودات ورځ دي شمیرلې شوي فمن کان منکم نسوک چیز تاسو نه مریضن ناجوړه والا سفرین یا په سفر باندې او فرید روزن فعدتون د باندې نیول دي په د باندې شمیرل دي من ایام اخر د نور ورځو د فار د قضا چې دنه روزه قضا شو وعلى الذين پای کسانو باندې یتویکونه چې طاقت روزي نه لري فدیه طعام مسکین په خوراک ته مسکین فمن تطوع نو چا چې اخلاص سره وکړي نیکی یا په خوشاله سره وکړي نیکی فهو خیر له نو دا ظفر پیدمن وی وان تصوموا دا چې تاسو روزونه وای خیر لکم نو دا ډیر خیر د تاسو د فارا دا ډیر غوړه کار د تاسو د فارا چې روزونه سې ان کنتم تعلمون چې تاسو پوهیږئ سبحانك لا علم لنا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم